تاسو خدای وبخا وظیفه راوړې چا سړه راکړه چا ټوکړه راکړه چا ګرمه راکړه چا د درې وړو زړه راکړه چا دیکه راکړه زه په ټوکړو مولا شویم موږ ټول مولیان خیرات خواره یو وایه موږ خیرات خواره وایه مولوي صاحب وایه موږ خیرات خواره یو زه فخر کوم څه خلک به د علم په جامه کې ماته چې دا خیرات خور دی زه فخر کوم مدرسې په خیرات چلیږي ها هغه د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کړ امریکې په لړزان کړه امریکا د دې خیراتي مولا نه یریږي ستا د کرنل نه د میجر نه د لیفټن نه برګیډن چیف اب ګړب نه یریږي ها ستا د اس پی ډي اس پی نه یریږي ستا د پاکستان د لیډران نه امریکا نه یریږي ته خبرې ته طالب پیژنې ته مولا پیژنې ته خپل امام پیژنې قاري صاحب پیژنې زه خپل ذوق وایم ما کانسټیبل ته چا نه یریږي وی حوالدار نه هم حوالدار پلار دې ته چا نه یریږي وی تانیدار نه هم تانیدار ته چا نه یریږي وی د ایسی چو نه هم ایسی چو ته چا نه یریږي وی د آی جي نه هم آی جي ته چا نه یریږي وی د گورنر نه هم گورنر ته چا نه یریږي وی د وزیر اعظم نه هم وزیر اعظم ته چا نه یریږي وی د صدر مملکت نه هم صدر مملکت ته چا نه یریږي وی د امریکې د ډونالډ ټرمپ نه هم ډونالډ ټرمپ ته چا نه یریږي وی د مدرسې د طالبانو نه ټوله دنیا د امریکې نه یریږي ټوله دنیا امریکې نه یریږي ستا عمران خان د امریکې نه یریږي ستا صدر د امریکې نه یریږي اور امریکا د دې خرسرې طالبانو نه یریږي هر چاته د مولا زور معلوم دی او تا ته مې ورځ ښکاره کوي او زه مولا ته وایم مسرور زور ښکاره کړه ډېر حکمتونه کار مه اخله ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں ختم نبوت کی دفاع کے لیے اور احتجاج سے اگر یہ نہیں سدھرتے تو پھر ہم جہاد بھی کر سکتے ہیں صرف احتجاج نہ جہاد اور اخباری بیانات پر کام نہیں چلے کہ نیوز پر ہم یہ کہیں کہ مذمت کر دے پیغمبر پر شان کی دی گستاخی کی گی ما تا بدا پوسٹ ورکو چیزیں مذمت کوم زما پیغمبر ته خپل خلک سپک ګوري زه به چې زه مذمت کوم زما پیغمبر ته خلک کنسل کوي زه به پوسټ ورکم چې زه مذمت کوم مذمت سنو صرف مذمت نہ میں مرمت بھی کر سکتا ہوں ما د شیخ رحم الله حقانی سے په مدرسه کې د مشکات المصابیح طالبان یو کال ورته پاتې پته نشي دوی به کومه تمنا وه دوی به کومه ارزو زه به عالم کېږم زه به مسجد کې امام کېږم زه به درس کوم پلار ویسے تیرے 11 طالبان دا مشکلت المصابیح ٹکڑی شو زبا شو ما دا شیخ رحم اللہ حقانی سے پا ادارہ کی یو شیخ سے بمراغی شہیدان شو درجات بلند کے بل شیخ موی اٹول زمون شیخان دی خود وقت پل زوک دی درجات بلند کے پیڑ برا تو دواگاو دا پارے درجات مداغم ٹکڑی شو شہید کے گمزہ زبا کے گمزہ بدنامی گمزہ زمان پجامہ داغ لگی اور بیا به موږ ویروم کوو سن لو ریاست سن لے حکومت سن لے ہم اگر ختم نبوت کے دفاع کے لیے ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کی دفاع کے لیے جان دے سکتے ہیں ہم جان لے بھی سکتے ہیں ولی موږ بنگړي اچولي خو ما دا امن درس ورکړ ما کنزل برداشت کړه ما تا ډیزل وي ما دا برداشت کړه تا سپک قتل ما دا برداشت کړه صرف دې دپاره چې زه مخکې لاړ شم او ستا دفاع وکړم تا تېر ځل ویلي مولا څه کړي تېر ځل ما ډي پي او زه راوغوښتم وایي څه پروګرام دی ما چې کوم عبادات دی ټول به کوو په سنتو کې خیر دی بولو په سنتو کې ما ته ډي پي وایي چې اعتکاف نہیں ہوگا دې ځل بیا میټینګ کړې پرون میټینګ و پېښور کې په غټه سطح اعتکاف نہیں ہوگا ما کیوں وایي اعتکاف که کوې خو سړي دې په کور کې کوي د سړو کور کې اعتکاف کېږي مولوي صاحب کېږي تا مولا څه کړي او 6 فوټ فاصله رکھنا ضروری ہے هغه ګوټ نه دې ګوټه پورې فاصله د 6 فوټو نه زیاته ده که نه ده ما ورته تا خو دا وي خو زه به په هر مسجد کې 4 کسان اعتکاف ته کښېنم تېر کال خبره درته کوم بیا د 6 فوټه فاصله زیاته ده که نه ده ډي پي او چې پیر تو بات ٹھیک ہے بیٹھ سکتے ہیں دستخط یې وکړي ټیک ده کښېناستلی شي تا یې مولا څه کړي دې مولا دله تېر کال هم اعتکاف بچ کړی دی او چې ته وې احتیاطي تدابیر نو د تاسې نږدې ولې ناست یې 6 فوټه فاصله وساتئ که نه ولې خیر خو دی ما پسې خبرې کوي چې دې حکومت نه مني ته منې څه ته منې یو بل قسم ورنه نه وتی یو خو امریکا د بل خوا زما نبي دي امریکوي بې حیا هم کې زما نبي فرمایي حیا هم کې امریکوي زنا هم کې زما نبي فرمایي نکاح